چې دا وخت هاشم خان ملیزی زموږ سره موجود دی. السلام علیکم هاشم خان. وعلیکم السلام. هاشم خان کوم دا نن چې روغه د کوم روغه چې د دې په حواله سره ته ووایه. الرحمن الرحیم. د ستې د ملیزی نیوز زه ډېره شکریا ادا کوم چې تی رالاس. نو دا کوم پرون چې دا کوم زموږ دښمني و د 15 کالو مخکې دغه دښمني په دې کې د زموږ د چمن مشرانو حاجي محمد عیسی خان و، حاجي فتح محمد کاکوزی و، حاجي صلاح الدین اشوزی و او دا کوم نور کمیټي غړي چې ولو چې د زموږ روغه جوړه راوکله. د دې موږ ډیر شکریا ادا کوو. کوم د چا نوم نه دی اخس یو مې شکریا ادا کوو. زموږ د چمن ورټول ولست زموږ دا وسپنجور و مشران ته دا خواستي کچيري دا رقم بدنتیاوي یا دا رقم دښمنی د چا داسته موږ ودی ته دا خواست کوو چې په دا کې دی کوشش وکړي د دښمنی ختم کړي. د دې د خو سرکار و موږ ته نه سره ختم کولای. دا د کم زموږ علما سي دي د زموږ سپنجوري مشران سي دي. دا د راځین نه د دوه کسانو په مابینس کې جنگي دا غواش والا راسي نو دا کسان بیا جنگ نه سره کولای. زموږ و د خلکو ته دا خواستي په د مابینس کې دی کوشش وکړي د روغي جوړي بیا اسانه کیږي. خالي زموږ سپنجوري علما همت وکړي. نو همت نه وکړي دا روغي خو نه کیږي. موږ ور ټول پښتون بیلته زموږ دا خواستی کله چا دښمنی دي کله غره اخوا ده کله غره دی خوا ده باز موږ دا خواستی ورته چې دغه دښمنی ختم سي. دا به ډیره د خوشحالي خبره. زما و ټول مشرانو او علماو ته دا میسج دی چې دا یو د خیر کار دی. بس دی دا کوشش کی کله چا په مابینس کې دښمنی دي دا دی ور ختم کی. په دا کې دی کوشش وکړي در دې ځوان په دنیا کې به ښه کار نه ان شاء الله. کور دې ودان ډیره مننه.